बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په معصوب په دوستانو صحابه کې ډیر زیات ظلم شوی دی صحابه نه ډیر زیات افسوسناک واقعه را مخته شوی دا چې یو بل سپړ سکلو شاه زلمی لاش ملا شوی دی دغه قاتلان څوک دي دا چا قتل کړي دي دغه سره دا ظلم ولې کړي دي دغه د ګناه سوا دوستانو دې باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکا مرکه تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان څخه تر اخره پورې ګورئ چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو دا واقعیا صحابه مهاجر کې امدا چې التانه یو الک لاش ملاوي شي پولیس راشي لاش پوسټ مارټم ته ولېګل شي هغه نه مخکې هغه شناخت نوي شوی پوسټ مارټم کې یو خبره وشي چې دغه سا مړ کېدل نو مخکې بدفعلی شوی ده هغه نه بعد مړ کړی دی او لاش چې دا هغه په مهاجر کیمپ کې ورځولې دی دوستانو دغه الک نوم اسماعیل په نوم باندې دغه شناخت وشي دغه مور پلار راشي مور پلار په چیغو باندې جاړي دا یو صرف اسماعیل نه ده چې چا مور پلار په چیغو باندې جاړي دی نه مخکې ډیر وړو سره دغه سه بدفعلی شوی ده ډیر الکانو سره بدفعلی شوی ده پوسټ مارټم ریپورت چې کله راغلو هغه کې چې کله بدفعلی انکشاف وشولو نو دوستانو دینه صرف ایوا خبره مونږ ته ښکاره کیږي چې دا الک چې ماجر کیمپ پورې لاړ ده نو چا بوتل دي د خامخا خپل ملګرو سره لاړ ده دوستانو مونږ لوریانې چې دی هغه مونږ کور کې باندې کو هغه حفاظت دی پر هغه چې کور نه بار زی مونږ وسه ایوا ځاننا کو یا ورور شي وسه یا وسه پلار شي یا وسه تر شي یا وسه ماما شي د الکان چې دی د الکان به اوس مونږ په سالور دیواره کې قید کو چې کته چا سه بار لاړلې هغه به څه بدفعلیو کی او بدفعلی نه بعد د قتل کړي په دې خبره باندې دا ولې چې دا بیا مونږ پیژنګلی ونه کی خو هغه خبره ده چې بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی دغه پیژنګلی بو کیږي دغه ته قرار واقع سزا به ملويږي خو یو کاس تک بچو کې پانسی ورکړیونو کې دا چې دا اسماعیل بنن جم دیوا مونږ د معاشره کې روزمره بنیاد باندې دا ګناه کیږي خو یا پر هیڅ چاته دا قرار واقع سزا نه ده ملاوي شي خلکو زړونو کې هغه یره نشته حالانکه مونږ دین کې دی بره کې ډیر زیات سخت احکامات دي کچا الګ څه بدفعلی وکړه نو هغه سزا صدا غنه باوجود کا سو کوي د مطلب دا چې هغه خدای نه یره نشته که خدای نه یره نشته نو کم از کم ریاست ته دا پکار ده چې هغه داسې اقدام وکي چې هغه د واجب باندې دوی زړونو کې هغه یره پیدا کی چې هغه نه بعد دوی داسې غلط کار نه کوي دوستانو د باره کې تاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام